کم خلک په منشیاتو کې ککړ دي؟ بای داسې خو ډیر خلک دي خو د هغه ټول سرکل زه نشم معلومولی او نه زما د وس خبره ده، خو چې تر کومې پورې ما نه کوشش کېدو نو الله مې په سر باندې حاضر دی چې ما خپل کوشش کړی دی. د مین سټي کې پېښور کې اقبال پلازا اقبال پلازا کې جی مین ځای اقبال پلازا دی، مین اډه دې کې چې څونه منشیات دی د دې خلکو د پولیس فورس والا افیسرز چې څونه د منشیات د خلکو نه وي نو هغه فضیلت ته ورکوي او فضیلت یې په اقبال پلازا کې سپلای کوي او یا ماشومان پلازا پې کې راوړي. هم تاسو خلک ډیوټي کوي که نه؟ اجراګانه سے بدنام دي جی کنی نو ما وکړه چې څومره غلاګانې کېږي هغې کې د اجراګانو لاسي هم ستاسو لاسي پکې چې ما به څه ټایم ووایي چې ملګري پسې مې ځو یا هغه پسې کوټ عدالت وغیره ته ورځو نو دوی به ماله بوتل د ایسو خولې ته ونیولو هغه چیلم. خو ته ماشوم یې څه؟ نه ما خپل اسکل جی ځکه چې ما وایي چې تا زه کې خپل خارق خارق خبره نه ده بھائی. اور اقبال پلازے کی سپلائی کوي فضیلت نامی او ښځه ده جی زنانه دا روزګار کوي؟ جی زنانه ده اور دې سره تر تقریبا څلور چوګان شامل دي، ڈی ایس پی ایس پی اور د دې نه لاندې 200 پولیس طبقه. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکو مهربانه بادشاه د قدرمنو شاهد خان شاهد یم. زما په څنګ کې ولاړ خانیا په نوم دا یو ډاکټر و، بیا ښه تعلیم یافته و، معاشرې ورله دغه یو انعام ورکو چې خانیه ته جوړ شو، ابتهار عرف خانیه. په مخ چې د کلونو راسې تیر سري د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي د هغې د مخ نه تیر سري او دانې نه ختمیږي. مروا ګلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي د کچرې دې کار ونه کو نو ستاسو پیسې مونږ واپس. خانیوي چې په پېښور کې په مختلف ګیټ اپ د خواجه سراو په ګیټ اپ کې مختلف خلک منشیات پروش دي چې پکې د ایسو روزګار ډېر په ترقۍ روان دی او د پېښور ماشومان زنانه هم په دغه نشه کې ککړ شوي دي. وایي زما اواز اوچت که راغلی د دې اواز به ستاسو مخې ته ایږدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی څنګه ښې طبیعت مو ښه دی جی؟ خیر دی شکر دی الله پاک ټیک ټاک. تاسو ښې؟ شکر دی الحمدلله. کم خلک په منشیاتو کې ککړ دي؟ بھائی داسې خو ډیر خلک دي خو د هغه ټول سرکل زه نشم معلومولی او نه زما د وس خبره ده، خو چې تر کومې پورې ما نه کوشش کېدو نو الله مې په سر باندې حاضر دی چې ما خپل کوشش کړی دی. اور نن سبا که تاسو ګورئ دا آیس په شان زهرنما نشه چې کومه ده زیاده تر خلک یې کوي اور په دې کې ډېر ټینیجرز ماشومان شامل دي. اور دغه ټینیجرز ماشومان مثلا کارخانو جم سیټ ته نشي تللی، دې ته په دې سټي کې ملاویږي اور سټي کې په کوم ځای کې د مین سټي کې پېښور کې اقبال پلازا کې جی مین ځای اقبال پلازا دی، مین اډه اور اقبال پلازے کې سپلائی کوي فضیلت نامی او ښځه ده جی زنانه دا روزګار کوي؟ جی زنانه ده اور دې سره تر تقریبا څلور چوګان شامل دي، ڈی ایس پی ایس پی اور د دې نه لاندې 200 پولیس طبقه. د فضیلت نامي ښځې ما نه غلا وکړه ډېر زیات، لکه سونه وغیره پیسې تماچا هر څه نو دا ډاکو دی د فضیلت جی. د 200 نه زیاده ډېر ماشومان پهله به په آیسو باندې راواړل بیا به پې نغلاګانې کولې ماشومانو باندې جی. اور چې بیا هغه به یا ډېر زیات بدنام شول یا دوی دپاره به خطره ثابته کېده نو بیا به دې غلا هم خپله ولېږل اور شاته پولیس به یې ورپسې هم خپله ور ولېږل نو ماشومانو پسې جی. نو بیا به په پولیس باندې راونیول اور نن سبا د فضیلت وجې نه ما پرون نه بل پرون تپوس کړی چې 18 نوجوانان 18
کسان په پېښور جیل کې پراته دي. جی دا سفید غلا په پوش کیس کې جی دا سفید پوش غله ده. د دوی په خټک چوک کې ګل آباد چوک کې دې ایریا کې 2 کورونه دي چې هغه د غلا د سامان نه ډک کړي دي. په چرګانو چوک کې یو سټینډ دی د برید سو چې ته سټینډ به وي ما خپله کتل نه دی خو په هغې کې بایکونه ولاړ دي. د غلا جی جم کې بایکونه دي تقریبا 15 بایکس په جم کې دي اور په دې پاړی پورا تاڼه کې کارپوریشن چوکۍ کې اشنغرۍ تاڼه اور ګلبهار په دې کې چې څونه منشیات دی د دې خلکو د پولیس فورس والا افیسرز چې څونه د منشیات د خلکو نه نیوي نو هغه فضیلت ته ورکوي او فضیلت یې په اقبال پلازا کې سپلای کوي اور یا ماشومان پلازا پې کې راړوي. هم تاسو خلک ډیوټي کوي که نه؟ اجراګانه سے بدنام دي جی کنی نو ما وکړه چې څومره غلاګانې کېږي هغې کې د اجراګانو لاسي هم ستاسو لاسي پکې بالکل نو ما خو چې تباه نه لیدل او زه خو په زندګۍ کې کله هغې سایډ ته نه یم تللی خو ما لکه هغې اقبال پلازې ته نه یې تللی؟ نو زه هغې سایډ ته نه یم تللی جی اور دې دپاره فضیلت زما ملګري پهله په جاوید مروتي باندې اوچت کو ستا ملګری جی پهله مرکه کې تاسو ته ما ویلي که نه هغه یې پې نه اوچت کو نو دې بیا لکه د نورو خلکو په شان زم په آیسو باندې راړولم دا په پیسو راړولې؟ جی چا پې جی راړولې؟ فضیلت چې ما به څه ټایم ووایي چې ملګري پسې میځو یا هغه پسې کوټ عدالت وغیره ته ورځو نو دوی به ماله بوتل د آیسو خولې ته ونیولو هغه چیلم. خو ته ماشوم یې څه؟ نه ما خپل اسکل جی ځکه چې ما وایي چې زه دا خپل خارق خارق خبره نه ده بای د دې غټې اډې ته ما ځان رسولو غټ سټاکس ته مې ځان رسولو او ما په دروغه باندې ځان نشه کو حالانکې زه به وم نشه نه او سخت نفرت به مې د دې شي نه پیلم کولو او وروستم کوم او انشاءالله ټول عمر به یې نه کوم. ځان کوم ځای ته ورسو؟ ما 18 دن وکې ته څکلي دي او نور نه 18 ورځې دې اوس کړي؟ 18 ورځې وکې ته ما څکلي دي او په دې کې ما ته ډېر سخت تکلیف و. ما کدا تکلیف خپله نه مې محسوس کړی نو شاید چې زه بیا تاسو سره دلته به ولاړ نه وم او دا مرکه به مو نه را تیاروله. جی دغه مخنیوی تاسو ونه کو؟ مخنیوی یې چېرته بای هغه چې هغې ما نه څونه غلاګانې کړل دي نو زه د ماښام اذان ټایم کې د ګل آباد نه وروتم او کارپوریشن چوکۍ ته تلم چې څو بار وتم ما پولیس والا ته وویل راشي مې فضیلت را روان د هغې وي موږ یې ګرفتارو مې فضیلت دې ځای کې د ګل آباد کې مې راشي اقبال خان د کارپوریشن چوکۍ موبایل کې وي هغه ته مې بار بار کالس کول مې راشه زه در باندې د غلا سامان هم رانیوم 2 کورونه ډک دي او مې فضیلت دلته کېده نو هغه راته وویل چې دا خو د اشنغرۍ حدود ته روانه ده. فضیلت لا هوا په ګل آباد کې اوی چې دا د اشنغرۍ حدود ته روان ده ته فقیر آباد تاڼې والا ته ووایه. فقیر آباد ته چې مې فون وکړو نو هغه کال اټین کړو چې ما ورته خبره وکړه نو بس بیا پی ټي سی ایل یې کېښوستو او ما به بار بار کالس کول او هغې زما نمبر نه اټین کولو. فضیلت ما پسې تقریبا 140 رشکو والا کړو اور نور د هغې رونه ملګري پولیس والا زه د تقریبا په 3 غنټو کې زه رسېدلی وم د ګل آباد نه کارپوریشن چوکۍ پورې دې کې ما څه 2-3 ګاډي بدل کړي هغې ویډیوز ما سره شته زه به یې تاسو ته بیا وټساپ کړم. نه دا بدماشه ده کینګ دی چې تا پسې 40 کسان کړو رکشو والا نه نو بای چې د چا د لاندې څلور ایسې چوګان ورسره شامل وي ایس پي ورسره شامل وي ډي ایس پي ورسره شامل وي اور لاندې پولیس طبقه 200 افراد ورسره شامل وي نو زما په شان یو اجلاکو نه سړی به د هغې څه وکړي. جی یعنې د هغې سره دومره عمله کار کوي جی ځکه چې په دې تاسو ته ما ووایي چې په دې سیټي کې څونه تاڼې دي په دې کې څونه منشیات د پولیس والا ګیروي نو هغه فضیلت له ورکوي. جی دا فضیلت د څوک
جی دا هغه یوسف جان بھائی چې ته انټرویو اغستې وه رچکه چې چلوي د سړیانو کپړې اچولې وي اور ځان نه بس هغه تانیدار ټایپ سړی جوړ کړی وي اور دې سره په دې کې د دې رونه هم شامل دي پلار هم شامل دی ډیرو نشته جی رونه شته 3 رونه یې زه وپېژنم درې رونه ته جی اور وړه لوري ده دونه لوري ده هغه ورسره پکې هم شامل دي جی دا راته تا خپل تعلیم څومره کړی جی ما بي اس ان کړی دی ته ډاکټر هم یې که نه جی دا مخلوق ته نه څنګه جوړ شو دا مخلوق تاسو ته ما ویلي چې دې نه پهله ما واده کړو اور برقع فرسٹ ټایم ما چولې وه دا جینۍ د پاره ما وی ان کیس که پولیس والا دا تنګوي نو زه به ځان نجلا جوړ کړم دا به راخلاصه کړم تې اور چې هلته لاړم نو ما نه ویډیوز وغیره وشول اور فیملی ممبرز کور کلي محله بلکې آل ورډ کې دا پته ولګېده چې ډاکټر نه خواجه سرا جوړ شوی دی یو ډاکټر خواجه سرا ولې شي وجوهات سي د او ته د څه ډاکټر وې جی everything is لکه دا ټول دغه به مو کول 16 سکیل وي زموږ اور 17 وکې د ایم بی بي ایس وي بیا زه دا غواړم چې د پېښور پولیس مال لږ پاور راکړي لږ اختیارات راله راکړي نو زه ګورم چې بیا زمانه دا منشیات څوک خرڅوي او څنګه یې خرڅوي زه چې هغوی ته اطلاع ورکړم چې راشئ دا سمګلر اوچت کوي یا دا منشیات پروش اوچت کوي نو هغوی زما په کور باندې چاپه لړه کړي جی الټه ستا بېزتي وکړي جی الټه زما بې عزتي وکړي قدرمنو دا یو ډاکټر د افتخار وخت او حالات او معاشرې مجبوره کو حانیت جوړه شوه بیا دې هم غواړي چې یاره دا پردي ماشومان ګوري په نشه کې ککړ چې یاره د دې مخنیوی وکړم بیا اقبال پلازا په پېښور کې یو مشهوره پلازا ده چې هلته د ده په وینا دغه آیس منشیات د دغه ځای نه خورېږي غواړي چې د معاشرې دپاره څه وکړي او بیا یو خواجه سرا چې راپاسي د منشیاتو خلاف اواز چوتی نو پکار د چې ادارې د ده سره ودرېږي خانیه وایي چې زه به زیخ یم زه به مخکې یم او ادارې د زما سره ودرېږي زه به ورته یو کس په ګوته کومه چې دا سړی په دې کې ککړ دی خو ادارې د ما سپورټ کړي او ماله د لږ پاور راکړي زما سره دې ودرېږي زما په نشانګهي دي دغه خلک کې په کردار ته ورسي چې معاشره کې د دې نه پس زه ګورم چې څوک منشیات خرڅوي